د خوږ نبی او د یو صحابي داسې واقعه در سره شریکه کوم ما چې دا واقعه به تاسو د انټرنیټ په تاریخ کې نه وي اورېدلي ور دې واقعي اورېدو نه پس په تاسو مجبوره کیږئ چې دا ویډیو به تاسو ضرور شریکه کوئ او کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. دا واقعه به ستاسو عقل هم حیران کی او دا واقعه به تاسو په سوچ باندې مجبوره کی چې دومره ایمان افروز خلک په دې دنیا باندې تیر شوي دي. دا واقعه امام طبرانی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د حضرت سغسغه بن ناجیه واقعه ده. حضرت سغسغه بن ناجیه چې کله مسلمان کېدو د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دربار ته ورغو مسلمان شو کلمې ووي نو هغې نه پس زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس وکړو چې د ایمان راوړلو نه مخکې که چېرې ما ښه کار کړی وي نو آیا د هغې اجر به ماله الله پاک راکوي که نه. نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم زړه کې حیران شوی وی چې د ما نه داسې تپوس وکړو ده خو اوس ایمان راوړو نو دی چې کله مخکې مطلب مسلمانونو ده به داسې څه کار کړي چې دی ما نه تپوس کوي چې آیا د هغې اجر به الله پاک راکوي که نه. نو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته تپوس وکړو چې څه داسې تا ښه کار کړی دی ماله لږ ووایه چې ماله هم پته ولګي تا د ایمان راوړلو نه مخکې داسې څه کار کړی دی. نو دغه حضرت سغسغه بن ناجیه ورله ووایي چې ما سره 3 اوښانو نو یو ورځ زما 2 اوښان روغ شوي وو جي نو زه په هغه 3 اوښ باندې کېناستم او هغه 2 اوښانو پسې ګرځېدم چې زه داسې ځنګل کې بل طرف له ووتم چې هلته لاړم نو هلته یو بابا ناست و هغه سره هم خپل زناور نو هغه هلته ما خپل 2 اوښان ولیدل چې هغه بابا سره و د بابا په حراست کې مطلب بابا سره هغه اوښان چې کوم د هغه زناورو سره مطلب چراوېدل هغه خپل خوراک کول. نو ما هغه بابا له ووایي چې خفه کېږه مه خو دا 2 اوښان چې کوم دي دا زما دي او زه دې په تالاش کې دومره لرې پورې راغلم. نو بابا ورله ووایي دا خو په خوراک دې سره پورې راغی چې د ستا دې بویې ځه وایي بیا زه هغه بابا ځان سره کېنولم چې څه یخ ګرم وکړه نو بیا زه کجورې راوړې یخې اوبه یې راوړې ما چې څه ټایم هغه اوبه څکلې نو وایي دې کې بابا له یو کس راغو بابا ته وایي تپوس وکړو چې آیا نوسۍ مې وشوه که نوسۍ مې وشوه نو بیا ما هغه بابا نه تپوس وکړو چې ته دومره ایکسایټډ نو آیا چې ستا نوسۍ وشي ته به څه کوې او که نوسۍ دې وشي ته به څه کوې وایي که نوسۍ مې وشو نو به د ما د قبیلې سرداري او هغه به زه په ډېر ناز او پال باندې ساتم ډېر نیازبین به وي او که نوسۍ مې وشوه نو دلته ستا په مخ کې دې ځمکه کې ښخوم. هغه حضرت سغسغه بن ناجیه ته هغه بابا دغه رنګ وي چې دی د اوښانو په تلاش کې کم ځنګل ته رسېدلی و. بابا ورله ووایي که نوسۍ مې وشوه د ستا په مخ کې دلته ژوندی ښخوم ور که نوسۍ مې وشو ډېر په ناز پاس به یې ساتم او زما د قبیلې سردار به دغه حضرت سغسغه بن ناجیه نور هم حیران شو. دې کې هغه دغه دوباره راغو هغه کم نوکر و یا دغه د کور سړی و بابا له راغو چې د ستا خو نوسۍ وشو وایي بابا ډېر زیات غوسه شو. نو دغه حضرت سغسغه بن ناجیه ورله وایي چې داسې چل وکړه دا خو تو ژوندی ښخې دا ژوندی مه ښخوه بلکې دا ته ماله راکړه. نو بابا ورله وایي چې دا به زه تاله درکړم خو دې په بدل کې به ته ماله څه راکړې. نو حضرت سغسغه بن ناجیه ورله وایي چې څه د ستا ډیمانډ وکړه. نو هغه بابا ورله وایي چې دا 2 اوښان خو د ستا الریډي راغلي دي دا به ماله پرېږدې او دا په کوم اوښ چې راغلی دا به ماله پرېږدې مطلب 3 اوښان به راکړې نو دا جینۍ به زه تاله درکړم. نو حضرت سغسغه بن ناجیه ورله وایي چې بالکل زه تیار یم ته ما سره اوس یو کس ولېږه چې زه په دې خپل اوښ باندې واپس کور ته لاړ شم او دغه اوښ بیا د ستا دا کس ما نه راولي نو دا 3 وړه اوښان د ستا شو او دا جینۍ چې کومه تاسو کره پیدا شوې ده دا ماشومه دا ما ته راکړه. بابا ورسره اګري شو دغه ماشوم یې ورکړه او دغه حضرت سغسغه بن ناجیه ځان سره دغه ماشومه بوتله او دغه 3 اوښان چې کوم دی د یوې ماشومې په بدل کې دغه بابا له پرېښل. نو حضرت سغسغه بن ناجیه زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې یو خو دغه ماشوم ما په 3 اوښانو باندې وشته بیا به زه په خپله علاقه کې ګرځېدم چې چېرته به ماشومه کېده نو هغه ما په 3 اوښانو باندې شته 3 اوښان به مې ورکول او هغه ماشومه به مې شته او نن ما سره په حویلۍ کې 360 ماشومان دي 360 ماشومان ما په 3 اوښانو باندې شتلي دي مطلب په یو ماشومه ما 3 اوښان ورکړي دي نو په 360 ماشومانو باندې څومره اوښان شو ول خپل ضرب ورکوي. نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه تپوس وکړو چې آیا د ما په خیال دا ما ښه کارونه کړي نو دې اجر به اوس مال الله پاک راکوي که نه. نو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې دا واورېدل نو رنګ یې بیخي بدل شو جي او حضرت سغسغه بن ناجیه ځان ته راجوخ کو او په تندي باندې ښکل کو. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات وجړل چې لکه دومره ښه کارونه تا کړي. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولو فرمایل چې دې اجر خو الله پاک تعالی په دې دنیا درکو چې تعالی ایمان نصیب کو په دې دنیا خو د دې نه غټ اجر اړو بل شته نه چې ته مسلمان شوې ته دایره اسلام ته داخل شوې او په هغه دنیا باندې د قیامت پر ورځ تا سره واده کوم چې د قیامت پر ورځ به الله پاک د خپلو خزانې خولې کولاوی د ستا دپاره سپیشل دا د ما تا سره واده ده دا انعام به الله پاک تعالی د قیامت پر ورځ درکوي او په دې دنیا خو دا رستا دی نه غټ انعام اړو شته نه چې الله پاک تعالی ایمان درکو ته مسلمان کیږي. نو دا وګوره څومره زبردسته واقع داسې خلک هم په دې دنیا باندې تیر شوي دي. پخوا تاسو له پته ده
چې عرب کم خلکو دور جهالت والای کاره به چې کله ماشومه وشوه جنۍ وشوه هغه به هغې ژوندۍ خښوله په ځمکه کې او چې کله ماشوم به وشو په هغې باندې به ډېرې زیاتې خوشحالیانې وي نو حضرت څغ بن ناجیه په خپل ټایم کې د 360 ماشومانو او مطلب کفالت کړو 360 ماشومان یوه ماشوم هغه راټوله کړې وه یوه ماشوم یې د خلکو نه ایشتلې وه په درو اوښانو باندې جي نو دومره غټ سخاوت دومره غټ زړه مالک حضرت څغ بن ناجیه رضی الله تعالی عنه جي نو په دې ویډیو کې دا یو ډېره ښکلې واقعه ماله مخې در راغله ما به تاسو سره هم شریک کم د ثواب په نیت باندې مخکې ملګرو سره شریک کوي او کمنټ کې سبحان الله اور ماشاءالله ضرور لیکئ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام